جناب صدر محفل د قدر وړ استادان او زما همزول خوږو ملګرو او درنو مېلمنو ټولو ته زما له طرفه نیکې هیلې سلامونه او احترامات. نن چې ماله په کوم موضوع د تقریر کولو موقع راکړل شوې ده د هغې عنوان دی د مورنۍ ژبې اهمیت. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ په وطن کې بیل بیل قامونه مشته دي، ارقام سنه ثقافت ادب او ژبه لري. په دغه قامونو کې یو زما قامون دی چې په پښتون نوم بللی شي. لکه څنګه چې شاعر وایي چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پېژني، چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پېژني. زه خپل عنوان خپل مضمون یمه پښتون یمه. ګرانو ملګرو پښتانه خپل 15 کاله ټول تاریخ لري او یوازې پښتو ژبه 15 کاله سړه ژبه ده. په دې 15 کال کې د پښتو ژبه د مختلفو مراحلو او زمانو تېره شوې ده. ولې خپل انفرادیت او ځانګړتیا یې د لاسه نه ده ورکړې او خپلې پېژندګلوي یې ژوندۍ ساتلې ده. په قولي شاعر حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهېږي په رګونو کې پښتو. د مورنۍ ژبې د اهمیت او ارزښت هېڅوک هم انکار نشي کولی. انسان چې په دنیا کې په کومه ژبه پوره غرور لري هغه صرف او صرف د مور ژبه وي. انسان چې د خپلو خیالاتو اظهار څنګه په مورنۍ ژبه کولی شي چې داسې بلې ژبه کې هم نشي کولی. په قول شاعر د خیال اظهار چې کېږي څنګه مورنۍ ژبه کې، د خیال اظهار چې کېږي څنګه مورنۍ ژبه کې، والله که داسې نه تشېږي په پردۍ ژبه کې. وګو مشرانو پښتو ژبه په امتیاز هم د نورو ژبونو کمه نه ده. پښتو ژبه د الفاظو او ټکو یو لویه ذخیره او پانګه لري. په پښتو ژبه کې د هر حالت او طبیعت لپاره ځاني ځانه موجود دي. په پښتو ژبه کې د هر احساس لپاره ځاني ځانه د اظهار لارې شته. خو د پاتې برخه زموږ په وطن کې د پیرنګي پلانو پاس موږ د پیرنګي ژبه شتون لري. د سرکاري دفترونو د وخت نه تر تعلیمي پوهنتونونو پورې هر ځای کې د پیرنګي ژبه خپله ژبه ګڼلی شي. باچا خان بابا وایي کوم قام ته چې خپله ژبه سپکه شي هغه قام سپکېږي او د کوم قام نه چې خپله ژبه ورکه شي هغه قام ورکېږي. ملګرو زه د چا د ژبې خلاف نه یم. په دنیا کوم قومونه چې پرمختګ او ترقي کړې ده دا خو ټولو هلې ځلې کړه وړه او تعلیمي نصاب په خپلو مورنۍ ژبې کې دی. په قول شاعر نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. ګرانو ملګرو پښتو صرف یو ژبه نه ده بلکې دا د افکارو روایاتو او اصولو نوم دی. تاسو به چارې د چاندانې اورېدلي چې په تا کې اردو نشته، په تا کې انګریزي شته، خو تاسو به دا خامخا اورېدلي چې په تا کې پښتو نشته. لهذا د دې دا معلومېږي چې پښتو صرف د یوې ژبې نوم دی بلکې په دې ټکي کې دننه بلا معنی پرتې دي. په قول شاعر دا خو اصل پښتو پرېښې د پښتو معنی خدا ده، دا خو اصل پښتو پرېښې د پښتو معنی خدا ده. پښتو پټ پښتو ښېګړه پښتو توره او وفا ده. ګرانو ملګرو پښتو د بیان په لحاظ سره یو خوږه پسته او شیرین ژبه ده. پښتو ژبه کې هر حالت پښتو ژبه ځان له یو ځانګړی او سپېڅلی انداز لري او موسیقیت لري. همدا وجه ده چې پښتو ادب کې نثر سره د شاعرۍ یو لوی برخه لري. او بیا په تېره پښتو خپل ولسي ځانګړي اصناف لري چې د هغې متبادل اصناف نورو ژبو کې نشته لکه ټپه، چاربیته، ټپهیزه، کاکړۍ وغیره وغیره. نن دا چې د پښتو ژبه په امتیاز پوره ژبه ده د حکومت پاملرنې ته اړتیا لري چې نصاب ژبه جوړه شي. په قول شاعر که پښتو ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، که پښتو ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، یا لږه نرمه د جناب ژبه شي حد به وشي. زه د خپل تفریح کتاب د حمزه بابا په دې شعرونو سره کوم. تل به په لار د مېړنو سره ځم، تل به په لار د مېړنو سره
زبردست او اباسین یو سبزی وایي که زما د شخصیت حدونه ګوري که زما د شخصیت حدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی ډېر بلکې یو جهان مننه والسلام. Thank you.